خپلو بچو ته درې خصلتونه او درې خویونه زده کوي. خپلو بچو ته درې خصلتونه او درې خویونه زده کوي. دا د هر والد صاحب ذمہواري ده، دغه فریضه ده چې دی به خپلو بچو ته درې خصلتونه زده کوي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي لومړی خصلت او خوی حب نبیکم، خپل اولاد ته د خپل پیغمبر مینه محبت زده کړئ، دا ورته وښایئ. د حدیث مبارک لومړی برخه لومړی حصه کې نبی علیہ السلام مبارک څه فرمایي؟ خپل اولاد ته زما مینه محبت زده کړئ، زما قدر و قیمت ورته وښایه چې ستا د پیغمبر څومره شان و شرافت او عزت. د نبی علیہ السلام مبارک حقیقت شان صرف الله کریم ته معلوم دی، بل چا ته نشي معلومېدی چې زما او ستا د پیغمبر څومره اوچت شان. دینه ذهنونه قاصر دي، دینه قلمونه قاصر دي. د دنیا ذهنونه د نبی علیہ السلام مبارک شان ته نشي رسېدی. د هغې ډېر مثالونه دي. حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی وہی دا نبی علیہ السلام مبارک لگ حوصلہ، لگ شجاعت، لگ بہادری کرنے پا مقابلہ کی دا طول انسانان مقابلہ دا قدری کی دا نبی علیہ السلام مبارک معمولی شجاعت و بہادری دا نشتی گئے. دومره شان دی زما استاد پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د احد میدان دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دی. نبی علیہ السلام مبارک سره خپل توره ده. نن سبا به د تورې تذکرات کېږي او زیاته دي، ولې تاسو ټول میډیا ګورئ. نن سبا هر انسان خبردار دی، هر مسلمان خبردار دی چې په میډیا باندې د نبی علیہ السلام مبارک د ګستاخۍ په صورت کې کفار او مشرکان او یهود او نصارا کوم چال روان کړي د ټول تاسو ټول ته معلوم. نبی علیہ السلام مبارک ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دے نبی علیہ السلام مبارک کا مقام. نبی علیہ السلام مبارک کو فرمائے زمانہ تور بسوق کو شہر تری جنگ. ابو دجانہ رضی اللہ تعالی مبارک عباس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا تور بسوق شہر. نبی علیہ السلام مبارک کو تو فرمائے زمانہ تور ہوتا چلے اور حدیث کو شرعی کی او د نبی علیہ السلام مبارک تور او د نبی علیہ السلام مبارک تور باقی باندې ناشنا